بل خبر وا ثبوت دی خلافت. نو خلافت دی قرآن کریم نا اہم ثابت دی سورۃ النور 55 نمبر آیات کی. اہم دی خلافت مبارک اللہ ذکر کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم. وعده کړی دا الله دې آچا سره چې ایمان یې راوړی تاسو نه منونه کوي نیک خامخا خلافت ورکوم دوی لرا په دنیا کې کما استخلف الذين من قبلكم لکه خلافت ورکړه کسان لا چې مخکې دوی نو ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم خامخا کلک به کې دوی لرا په دین دیاو په دین هغه چې غوړه کړی دی دوی لپاره ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا پس دیر نه دی الله رب العزت دوی لا امن ورکی امن. نو دا دی قرآن کریم نه دلیل شو وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات چې الله رب العزت وی دوی لا آغا خلافت حق ورکی پزمکه کی حق خلافت انده غرنگی خلافت ثبوت دی ډیرو احادیثونه هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت سے رسول اللہ فرمائی تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ نبوت بتاسو کی ترڅو چې الله خوفي ان تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون ترڅو چې الله خوفي تراغي بنبوتي ثم رفعها اذا شاء بیا الله نبوت ختم کی چې کلا الله وغواړي ثم رفع اذا شاء يرفع کله چې الله وغواړي د دې رفع کول نو بیا الله نبوت ختم کی. ثم تكون خلاف على منهاج النبوة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة بیا به خلافت شي په نبوي طریقې منهاج النبوت باندې بیا به دې په منځ کې بیا ملوکیت شروع شي څو وخت بعد او بیا آخر کې به بیا ثم تكون خلافة على منهاج النبوة آخر کې به بیا خلافت راشي منځ کې ملوکیت دورونه وچلېږي بادشاہت او غد روایت ده خو لکه مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې خلافت علی منهاج النبوت دا دی نو د حدیث نه ثبوت لري هم اول دور کې د نبوت نه بعد او هم بیا اخر ادوارو کې بیا خلافت احمد کې آج بادشاہان ظالمان و چلی ظالم بادشاہان بھی اندہ غرنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چالا وی دیار دی سوری لاندی سیور اور کی یوم لا ظل الا ظلہ نور سیوری دی نہیں سوا دی دینا نپاغی کی څوک یو امام عادل هغه سړی چې بادشاہ وي او عادل وي نو د دینم دی خلافت ثبوت دی. اندغه رنگ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان المقسطین عند الله علی منابر من نور عن یمین الرحمن او کلتا یدیه یمین ان المقسطین عند الله علی منابر من نور عن یمین الرحمن منصفین بادشاہان بھی دا داغ نور پا چا باندی یعنی خلیفگان بھی داغ منبرونو دی نور باندی بھی خی طرف دی الرحمن ذات احنو دا دیر مهم مسئلہ دا خلافت او ثبوت دی گڑو احادیثو دی قرآن نلری دارنگی صحابہ کرامو تا دا مسئلہ دیر اہمیت لرلو.
او دارنګ اجماع په دې را چې کله یو خلیفہ عامر شي نو تر هغه به دا دفن کولای هم نشي تر څو چې بل خلیفہ نه جوړ شوی او عقل هم دایي عقل چې مسلمانانو لپاره دی یو داسې مشر چې دا په هغه باندې راجم او دا د دنیا دا منافع په صحیح طریقې دی الله په خو کې استعمال کی لکه خلق لكم ما فی الارض جميعا چې تا الله پیدا کړی نو دا بیا په مغه شرعي طریقې سره استعمال کی نو د دې د استعمال لپاره څه شی ضروری دی یو خلیفہ ضروری دی ځکه چې خلیفہ نه نو داسې نشي کولای بیا په صحیح طریقې دا نشي استعمالوي سلام ځکه چې خلک کم اشیاء په ناجایز طریقې اخلي نو هغه سزا ورکول پکار دي مقصد پوه شي نو دا به څوک ورکی خلیفہ نقصان وکي خلیفہ بیا هغه سزا وي نو د دې لپاره خلیفہ دا ضروری دی چې دغه اشیاءونه منافع او فائدې اخلي د دې وجنه چې انت څومره اشیاء دي هغه نه ته فائدې اخلي نو د دې لپاره دی هغه اندا خبره ضروری وي چې خلیفہ بھی بغیر د خلیفہ نه د دنیوي اشیاء له فائدہ اخستلم نکی ځکه چې غیر شرعي طریقې سره څوک کوي نو د هغه نه ته بدلا نشي اخستې چې ته تینا بدلا نشي اخستل نو د دې بیا څه فائدہ شو نو امر د خلافت دا ډیر مهم دی نو د دې وجنه صحابه کرامو به چې یو خلیفہ وفات شو نو تر هغه وی نه دفن کولو چې بل خلیفہ هغه نوې جوړ کړي دا د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین طریقه انه خلق لكم ما فی الارض جميعا داش او دغه وجنه امام ماوردی رحمه الله هغه ذکر کړی عقد الامام لمن يقوم بها في الامه واجب بالاجماع عقد الامام لمن يقوم بها في الامه واجب بالاجماع تاکل د امام دا په امت باندې واجب دي چې اقامت کی په دوی باندې دا د دغه امور د اقامت لپاره تاکل د امام په امت باندې دا واجب دي بل یو کتاب د تمهید د ابي شکر السالمی او دارنګ فتاوی الجهاد هم دینه نقل کړي اغم دا ذکر کړي ان الخلافه اغم داوی جدا خلافت و امامت دا واجب دی په خلکو باندې د قیام او نصر دا واجب او لازم دی او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہم ذکر کی سیاست الشرعیہ کی ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین ولایت دی امور دی خلقو دا دی لوی واجبات دی دین نه دی د دین په لوی واجباتو کې دی
ان ولایت ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین ولایت د امر د خلقو د لوی واجباتو د دین نه دی او بیا ویلی بل لا قیام الدین الا بها د دین قیام نشته مگر په دې سره دین سره قائمیږي نه بغیر د خلافت نه لا قیام الدین الا بها قیام د دین چې کیږي نو دا په خلافت کیږي سیاست الشرعیه د شیخ الاسلام ابن تیمیه 161 صفحه کې ذکر کړي دارنگی شامی جلد کوثپا 511 کی ذکر کی انچی نصب اہم الواجبات نصب اہم الواجبات نصب دی خلیفات دا اہم دی واجبات نہ دی فلذا قدموه اعلی دفن صاحب المعجزات نصبه اهم الواجبات نصب دی خلیفہ اهم دی واجبات نه دی فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات نو زکه دا مقدم کړو پاغه دفن دی صاحب المعجزات داغه په دفن ځکه مقدم کی چې اهم دی واجباتونه دي صحابه کرام مقدم کړي دي نو د دغه وجنه اهندارنګي د شرع قائد والا هم داوی ابن الحمام اهم داوی دي ابن الحمام ذکر کی نصب الامام واجب سمعا نصب الامام واجب سمعا نصب دی امام واجب دی ذکر په دې باندې سمعي دلایل نشتا نقلی دلایل نشتا سمعي معنا نقلی دلایل نشتا نو دغه واجب دی امام نصب دا واجب دی اندغه رنگي اشر العقائد اهم ذکر کړي هغه ویلي دي شرح العقائد والا آوي ثم الاجماع على ان نصب الامام واجب ثم الاجماع على ان نصب الامام واجب صفحه 109 ثم الاجماع على ان نصب الامام واجب اجماع په دې خبره ده چې نصب د امام واجب دي او بیا صفحه 109 کی او صفحه 110 کی پسیوږي وانما الخلاف في انه يجب على الله او على الخلق بدليل سمعي او عقلي یا واجب على الله دې که واجب على الخلق دې دلیل عقلی باندې دې که دلیل نقلی باندې نو پدې کې بیا اختلاف نشته خود بیا ویلي دي والمذهب انه يجب على الخلق سمعا چې دا واجب دي چې مخلوق دي د نسب کې jihad کې د نسب د خلافت لپاره او سمعا دلیل پیشتا سمعي صلى لقول عليه السلام من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات میتة جاهلیہ تو پویا نشو والمذهب انه يجب على الخلق سمعا غره مذهب دا دي چې واجب دي د خلقو او سمعا دلیل نقلی سره واجب دي لقول عليه السلام من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات میتة جاهلیہ کم سره مرشو آغا امام دی زمانی نفی جنینو دی آغا مرگ جاہلیت تی نو دا دلیل آو گرزو پدی اندغه رنگی امام قرطبی رحمہ اللہ دی آیات نلان دی ذکر کی انی جائلن فی الارض خلیفہ
هغه ویلي دي هذه الآية اصل في نسب الامام وخليفه هذه الآية اصل في نسب الامام وخليفه دا آیات دلیل دی په نسب د امام او خلیفہ دلیل دی دې یسمع له ويطاع داغه خبره به مورد لایکيږي داغه اطاعت دي کیږي هذه الآيات اصل في نسب الامام دا آیات دلیل دی په نسب د امام او خلیفہ او خلیفہ کې ويسمع له ويطاع داغه خبره به من لایکيږي او د لایکيږي او من لایکيږي اطاعت دي کوي بیا تفسیر قرطبی په څه توي عجیب خبره کوي لا خلاف فی وجوب ذلك بین الامه ولا بین الائمه لا خلاف بین ذلك بیا خلاف نشته په منځ د نصر د امام کې بین الامه ولا بین الائمه په دې امت کې او نه په ائمه کې ائمه ټول قائل دي په دې خبره چې امام نصر دا واجب دي او دا غرنګي امت هم په دې باندې قائل دي چې دا واجب اهل امت او ائمه میں اختلاف کوي نشتا ها یو قول کی وای الا ما رواه العاصم صرف عاصم دا قول نقل کړي اختلاف کوي هغه خو دې څه عجیب خبره کوي حيث كان عن الشريعه عاصم حيث كان عن الشريعه عاصم دا خبره کړي دا الا ما رواه العاصم عاصم دا خبره کړی دا حيث كان عن شریعت عاصم خدا د شریعت نه وکړو نو هغه دې کې دا قول اعتبار نشته امام قرطبي کې پوهه نشو اهل خلافت نصب دا واجب دی ښا دا اهم دی واجباتونه اهل دې د واجبنا دیر اجماعات په دې باندې آغا علماء اجماعان نقل کړي اندغه رنګي اورد د وفات د نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام دا اهم ګرځولې لکه شرع العقائد تو 10 کی لأن الامه قد جعلوا اهم المهمات بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم نسب الامام لأن الامه قد جعلوا اهم المهمات او امت ګرځولیو اهم دي مهماتنا بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم پس دی وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نسب الامام نسب دی خلیفہ دای امت اهم ګرځولیو صلا حتا قدموه على الدفن حتا قدموه على الدفن تردا چې دای مخکې کو په دفن انسان اول دی ابو بکر صاحب بیعت وشو رضی الله عنه دا هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم یاره دا به صرف د رسول الله خبره وي د نور بنئ نوای وکذا بعد موت کل امام تو مقصد ورته وکذا بعد موت کل امام د هر امام د مرګ نه بعد وي هم دغه شان وي نو دا ځکه اهم دی واجباتونه بل وجوي ولأن كثيرا من الواجبات الشرعيه يتوقف عليه او بل ډیر شرعي واجبات دا موقوفي په خلیفہ نو ډیر امور به هغه څه شي معطل وګرځي صحیح شلا نو چې کله امور شرعیه به موقوف دي نو موقوف علیه دی واجبي اهل نسب دی خلیفہ دا واجب شو صحیح شلا یا رسپی واجب دی تنفیذ دی احکام وبکی اقامت دی حدود وبکی صد دی صغور و سرحادات وبکی صدقات دا بی اخلی عشرون زکاتنا تقسیمی بی اندارنگی متغلبہ لصوص قطعی طریق دا بختمی اقامت دی اخترون وبکی دی جمعو وبکی اندارنگی قطع دی منازعات وبکی دا طول امور په خلیفہ واجب په خلیفہ موقوف او دا امور واجبه دي نو موقوف علیه دی واجبه وي نو ډیر واجبات شرعیه په دې موقوف دي
قصاصونه اخذ شول، حد زنا، حد سرقه دایشل، نو دا ټول شول موقوف علیه دی واجب ای کنه ته پوی نشو. دا خو دلائل دی ثبوت شول او خبره دی ثبوت. اوس اسلامی خلافت دی حصول دی پارا اسباب. نو اسلامی خلافت دی حصول دی پارا یو سبب کلک ایمان دی، مضبوط ایمان. دویم سبب عمل صالح. دریم سبب عبادت دی اللہ. سلورم سبب دی ہر قسم شرک نہ ځان ساتل. پنځم سبب اصلاح چې ضد فساد دی. او شپږم سبب جهاد فی سبیل الله. دغه اسباب چې خلافت د تاسو خوبونه وي که پوی نه شو چې دا نوی خلافت نچا نکم نشي راوړي. نو دا اسباب نو څه په سورۃ النور کې ذکر دي 55 نمبر آیات. وعد الله الذین آمنوا منکم، وعده کړی الله دا کسانو سره تاسو را چې کلک ایمان والا مؤمنین سره وعملوا الصالحات جن شرطم شو او نیکو اعمال والا دي عملونه نیک دي. دو شرایط کې بیا آخر کې ذکر کړي یا بدوننی چې زما بندگی به کوي، زما اطاعت به کوي، ولا یشرکون بی شیئا، زما سره به یو قسم شریک هم نه جوړي، نه زما سره آغا دا خپل قوانینو والا خپل لیډران شریکي، نه زما سره اسمبلی شریکي، نه زما سره ججان شریکي، نه کچرو قوانین د الله دی قوانینو سره شریکي. تو مقصد ورته د الله دی قوانینو سره برابر نه دي. ولا یشرکون بی شیئا، ما سره به نه ذات کې شریک جوړي، نه به صفاتو کې شریک جوړي، نه به په ربوبیت کې، نه په الوهیت کې، نه په حاکمیت. او دا شرکونه چې ختمه نو د دې لپاره خپل لږ jihad وکړه. دا څه په غب نه ختمي چې ته ذکر کاو شرک وال ته ختمي ذکر دلته دا کومه کیسه ده. او ما د تبلیغیانو خبره ده چې ګش کیږي چې دلته ذکر کاو چې اثر یال ته په امریکا کې زمون ګش دلته شي اثر به په امریکا کې کیږي. یو ذکر ته کې راوړي چې دلته ذکر کاو د دې اثر بیا بهر معنی والا باندې دا چې چټي تصورات اسی کسی. نو دا اوس مونږ هم داسې وایو چې یاره بس دا تسلیه او اصلاح داسې څه کوه بس تصوف او بیعتونه پوه شي پوره کیسې هم جوړې کړي دي او بس خلافت دې راشي. داسې ګپ کې خلافت راتلی، داسې په ګپ کې خلافت راتلی که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه د په وحود کې نه شیطان کېدلی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر دې نه زخمي کېدلی چې داسې په ذکرونو راتلی. د رسول الله نه اوچت ذاکر بل و، د رسول الله او صحابه کرامو نه ډېر د اصلاح او تزکیې والا نور څوک و هېڅوک هم نه. خو بیا جهاد ته ضرورت راغلی دی د اسلامي خلافت لپاره. صحیح دا ذکر په خپل موضوع باندې ښه لوی اجر دی پکې کوئ. تزکیه د نفس انتهایی ضروری ده، هر سړي له پکار او لازمه ده چې تزکیه د نفس وکړي. خو لکه نور غیر الفلان په ډول څه نه دي پکار چې سړی وایي چې زه مونځ نه کوم روژې نه کافي کېږي، نو دا ظلم دی. مونږ درته وایو چې مونځ هم ښه کار خو روژه هم نیسه، او ته وایې چې نه زه بس مونځ کوم دا به د روژې نه هم کافي شي.